سورة فاتحة و آیاتونه دي دا و آیاتونه ځان سره وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي الفاتحة شفاء من كل داء فاتحة علاج د هر بیماری دی داسې بیماری به نی چې د هغې علاج به سوره فاتحه نی حدیث کې راځي بخاري شریف حدیث دی اصحابان تلل داسې یو بانډه وه هغې څخه پړاو راغی اوبه وې نو هلته یې دمه کوله پړاو یې ولګو اوبه مو بې راړې شپه وه هغې په مزه مزل کو د هغه کورونو نه یو څو کسان رالل مینت یې کو وی څوک شته دی نه زمونږ مشر چې کوم دی هغه څه چیچلی دی چې څه بلا پې شوې ده او بېهوشه دی بلکل نو که تاسو کې څوک دم اچونکی وي نو یو صحابي وایي ما ورته وی او زه به پې دم واچوم نو وی زه لړم نو 3 وخته مې پې سورت فاتحه ووی سورت فاتحه مې ووی نو یې ما ورته یو شرط کېښود تاسو دومره بې خونده خلک یئ موږ تاسو څخه دلته ډېری یو خوا کې که نه تاسو موږ ته نه د مېلمستیا ست وکړو نه راته د څه ست وکړو په ده به په یو شرط باندې تاسو باندې دم اچوم چې ماله تاسو به دومره ګډې راکوئ نوره ګډې به راکوئ ای ورته وی واخله 10 ګړو باندې ورته دا کوي 10 ګړې به راکوئ وی ټیک ده هغه وایي ما 3 وخته سورت فاتحه ولوسته په هغه باندې هغه ټیک شو جوړ شو بل هم دغه حدیث راځي بلې په دې لاس او خپونه تړلی و په بل کور کې هغه لیونی و ای ورته وی راشه ده باندې دم واچو نو لړ په هغه باندې هم درې سورت فاتحه وله هغه نه یې پړي پرانیستل او پرېښودو ورونو تاسو نه خبر سورت فاتحه وایي اوس قسمه قسم مرضونه آفتونه تکلیفونه را روان دي الله به موږ تاسو بچ ساتي نو دا سورت فاتحه ځان سره وایي د ورځې 140 ځله وایي سوره 140 ځله دې ټولو امیانو ته مې اجازت دی د امیان اجزان ډېر ښه خلک دی ځکه دی د دین خدمت کوي دی د طالبانو خدمت کوي دی زمونږ خدمت کوي دی جماعتونه دی جوړوي مدرسې دی جوړوي زمونږ د خدمت دی کوي نو زه هم چې د زړه نه دی له کوم شی ورکوم نو ما څخه دا یو دا زه خپله لولم هره ورځ ما نه ابتدا کړی او تاسو ته وایم په ځان یې چوپ کوئ په مریض یې چوپ کوئ الله تعالی ویل کوي دومره پورې دا کینسر مینسر ورته نه ټینګېږي ښه خو یقین غواړي او بل چې ته هسې لولې د جهنم و دروازې دي څو دروازې د جهنم لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم د جهنم و دروازې دي هر دروازې له خپل حصه ده کافران ګناهګار مسلمان منافقان یهود نصوارا مجوس آتش پرست آخر کې منافقان دي و کندې دي د جهنم وی دروازې دي د سورت فاتحه څو آیاتونه دي و آیاتونه دي ته چې و آیاتونه وایې د سورت فاتحه د و دروازو د جهنم نه به الله بچ ساتي نو دا دې خوښه ده که نه سړی چې تاسو رانه کته لړ شئ بیا مونږ څه کوو تاسو مرانه کته نه دی خدا به وایئ ښه که دا کوی به نه هر وخت چې وایې که اودس دې وي او که نه څه ملا بادر خو نه چې هر وخت به اودس کې ګرځي دې ټیپرو کې به ته اودس کې وګرځې داسې خورئ چې څه وایئ خو وایئ به پوره کوی به ښه 140 ځلې برابروي بس زما تاسو ته اجازت دی په مریض باندې شف کوی په وړوکي باندې لوی د لوی علاج د وړو د لویو څنګه بیماری چې راځي الله به یې لرکوي ښه الفاتحة شفاء من كل داء سوره فاتحه شفا ده علاج ده د هر بیماری چې کومې بیماری نوې را روانه ده که نه د هغې علاج دی الله دې مونږ تاسو له توفیق راکړي دا مې نن تاسو ته وګورئ ښه
هلته خلک راځي نو هلته ورکوم ولې اجازه ما یره زه راغلم دا موسازی دا نوم را باندې ښه ولګېده دا موسازی دا نوم را باندې ښه ولګېده ځکه موسازی یو ډیګی خان کې ده که نه ډیګی خان کې یو موسازی ده نای کې ډېر لوی خلک پراته دي زمونږ د نقشبندیې پکې پنځمې سلسلې نه مخکې یو دوست محمد قنداري رحمت الله علیه پکې پروت دی زه تللی یم ورته نو دا کلی را باندې دا نوم ښه ولګې او دا خلک یې مو ښه دي ښه دا خلک یې مو ښه دي نو ما یې دی له څه شی ورکړه نو ما درته د زړه نه داسې یو شی درکړه چې انشاءالله ستا به دنیا کې هم او آخرت کې هم په صحت کې هم په مرض کې هم په سفر کې په حضور کې په فقر کې په غنا کې لویو لا وړو لا نر او ښځو لا ټولو له مفید شی مې درکړه چې سوره فاتحه ځان سره یو څلوېښت ځله وایي وایئ به که نه